پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین په بونیر کې د خپل سیاسي قوت مظاهره وکړه. د سواړې په مقام شمولیتي جلسه کې د پی ټی آی نه صلاح الدین، د جمعیت علماء اسلام نه هشتمن خان، د این پی نه ظفر خان او د جماعت اسلامي نه اقلیتي رهنما لال د خپل خاندانونو او ملګرو سره مستعفي شو او په پی ټی آی پارلیمنټیرین کې د شمولیت اعلان وکړ. شمولیتي جلسې ته سابقه وزیر اعلی پرویز خټک، سابقه وزیر اعلی محمود خان، سابقه ایمنه شیر اکبر خان او امیدوار پی کے 26 بختیار علی خان خطابونه وکړل. پرویز خټک وویل چې عمران خان د خپل فائدې لپاره په ملک کې صدارتي نظام راوستو. عمران خان وزیر اعظم نه بلکې ډیکټیټر وو. هغوی زیاته کړه چې عمران خان پښتنو د وزیر اعظم کرسۍ ته رسولی وو، خو له عمران خان د پښتنو نه سخت نفرت کوو. پرویز خټک وویل چې زموږ منشور امن، ترقي او خوشحالي ده او چې کله اقتدار کې راشو په دې منشور به عمل کوو او عملی اقدامات وکړو. هغوی زیاته کړه چې زه به آینده د صوبې وزیر اعلی یم. محمود خان وویل چې کوم خلک موږ پسې خبرې کوي دوی زموږ د لیول نه دي. شیر اکبر خان وویل چې ډېر ژر به د بونیر غټ غټ خاندانونه په پی ټی آی پارلیمنټیرین کې د شمولیت اعلانونه کوي او موږ به ډېر ژر د خودوخیلو په مقام غټ ورکرز کنونشن کوو. زه هغه نه تپوس کوم چې موږ خو چېرته لاړ نه یو، موږ د خپل ملګري شیر اکبر خان ایم پي ای چې کوم زموږ په سلا باندې خپله پارټي جوړه چا کې همت شته په دې صوبه کې څوک همت کولی شي پارټي دې جوړه کړي. دا موږ کې همت شته، موږ خدمت کړی دی او انشاءالله په دې الیکشن کې درته ثابتوم چې دا تحریک انصاف پارلیمنټیرین دا د خلکو پارټي ده، دا پیداګیر ته نه ده راغلي، دا ځان لپاره فایدو ته نه ده راغلي. موږ د دې صوبې خدمت ته راغلي یو، د دې ملک خدمت ته راغلي یو او چل هم راته راځي چې څنګه به خدمت کوو. او زموږ نه مخکې خبر شوی بختیار علي خان خبر وکړه. زه بختیار علي خان ته ویم چې یاره زما سره د دې خلکو دا چې کوم هم بس خبرې کوي د دې ټولو کرتوتونه هم ماته معلوم دي او دوی د پوندو نه والا د سر د ویښتو پورې پېژنم. دا ټول ما سره راغلي پاتې شوي دي. خو خبره الله تعالی فرمایي وایي ته زما په انسان پته واچوه، زه په تا باندې پته واچوم.